بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. ستاسو قربا مظفر شاه بچا د یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، کرونا وایرس په پوره دنیا کې خور شوی دی او د دغه د وجې نه ملکونه بند شوي دي. د دې په مختلف شکلو کې نقصانات ځای په ځای باندې خواره شوي دي. کتونکو ایم پی نیوز هم همیشه کوشش کوي چې تاسو ته وختن په وختن د دې په باره کې آگاهي پروګرامز راوړي او مونږ کوشش کوو چې زموږ چې کوم ډاکټر صاحبان دي د هغوی قیمتي مشورې تاسو سره په خپل سکرین باندې شیر کوو. نن هم زموږ سره یو ډاکټر موجود دی، ډاکټر عثمان علي صاحب، څوک چې په یو کې لندن کې خپل خدمات ورکوي ایز ا ډاکټر. د هغوی سپیشلټي د هارت اینڈ لنگز سپیشلیست دی هغوی، او په یو کې کې هغوی د دغه مریضانو سره براه راست تعلق لري، د هغوی علاج معالجه کوي. موږ به نن د هغوی سره د خپل پروګرام کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني. جی ډاکټر صاحب، زما به ستاسو نه اولنۍ پوښتنه دغه وي چې چونکې تاسو په یو کې پاتې کیږئ او هلته کې خپل خدمات ورکوئ ایز ا ډاکټر، نو دا راته ووایئ چې دغه ځای د کرونا وایرس چې کوم دی د دې څه صورتي حال دی، حکومتي سطح باندې حکومت څه کوي د مریضانو دپاره، او دغه مکمل صورتي حال راته لږ په تفصیل سره ووایئ. نو یو کې خو تاسو څنګه چې پته ده د وبا خپل سټیجز دي، او په یو کې د وبا په هغه سټیج کې دی چې د حکومت ته خیال دی چې دا اوس نور کنټرول لکه دا بالکل ختمېدی نه شي، په کنټرول کېدی نه شي، خو د دوی صرف مقصد دا دی چې ټول خلک په یو ځای بیمار نه شي، چې په هسپتالونو باندې ټول ډېر زیات پرشر را نه شي، او داسې نه وي چې لکه هسپتالونه ډک شي او د مریضانو دپاره پکې بیا ځای نه وي. نو د دې دپاره چې دی حکومت اوس دا داسې لاکډاون لګولی دی چې د څه خبرو اجازت خو پکې بیا هم شته دی، لکه سوپر مارکیټ ته خلک تللی شي، دا چې کوم د خوراک سامان دی دا اخیستی شي. حکومت دا وایي چې د ورځې یو پیره چې دی تاسو اکسرسایز له هم وتی شئ، خو چې یو پیره تاسو وځئ نو بیا څه احتیاطي تدابیر دي چې هغې به خامخا خیال ساتئ. دغسې حکومت دا هم ویلي دی چې کوم کسان لکه موږ ډاکټرانو ته چې دی نو دا وایي چې تاسو ځئ هسپتال ته، او بلکې چې کوم د ډاکټرانو ماشومان دي نو د هغوی دپاره سکولونه هم کولاو دي، د هغوی واړه سکولونو ته ځي او هلته کې چې دی نو د سکول سټاف چې کوم دی هغې خیال ساتي. نو حکومت خو ډېر په دې حواله سره دا اقدامات اخیستي دي. د دوی لکه پاکستان کې چې کوم سټیج دی حکومت ته خیال دی چې دوی اوس هم وبا کنټرول کولی شي. نو څنګه چې تاسو په کلي کې به ووینئ چې یو کس ډایګنوز شي نو د هغوی ټول کلی چې دی بند کړلی شي. هغه شی اوس دلته په یو کې نشته چې چاته هم بیماري وشي نو بس هغه ته وایي چې ته بس کور کښېنه، او که بیا بالکل نښه کېږي نو بیا چې دی هله هسپتال ته راشه. نو فلحال خو لا داسې سچویشن دی. د دې ځای حکومت خلکو ته که ووایي چې کار له مه ځئ یا چې کوم غیر ضروري کارونه دي نو حکومت خلکو ته وایي چې هغه مه کوئ، رسټورنټ یې بندې دي یا هوټل یې داسې قسمه بندې دي. نو د حکومت سره بیا دومره ریسورس شته، دومره پیسه شته دی، لکه اوس د 2500 پاونډو پورې چې دی نو تقریبا هر یو کس ته چې کوم په کور ناست دی هغوی ته حکومت ورکوي که چېرته د هغوی تنخواه د دې نه افیکټ شوي. نو پاکستان کې خو اوس دغه انفارچونیټلی ممکنه نه ده. نو اوس د پاکستان به دا وبا چې ده په خپله طریقه باندې په کار ده. ډاکټر صاحب، زما به ستاسو نه دویمه پوښتنه دا وي چې په ټوله دنیا کې لاکډاونز چې کوم دی هغه شروع دي. په دغه رنګ پاکستان کې هم چې کوم دی نو لاکډاونز دي، کاروبارونه بند دي، خلک د کورونو پورې محدود شوی دی. خو دلته کې چې کوم دی نو د مرض سره سره چې کوم دی یو یره هم د خلکو په زړونو کې ډېره زیاته خوره شوې ده. ډېر خلک د دغه یرې د وجې نه چې کوم دی نو په مختلف بیمارو کې اوس مبتلا کېږي. څه به ویل غواړئ په دغه حواله باندې؟ لاکډاون خو څنګه چې تاسو ته ما ووایي د دې لاکډاون هغسې نه دی لکه څنګه چې په پاکستان کې دی. دلته کې پبلک ترانسپورټ چلیږي، بسونه شته دی، ټرینونه شته دی، خو بیا هم خلکو ته دا ویلي دي چې تاسو د کور نه په غیر ضروري کار باندې مه راوځئ، او که د غیر ضروري کار باندې راوځئ نو پولیس یې ودرولی شي او 30 پاونډه جرمانه پې هم لګولی شي.
خو د دې نه علاوه چې دی نو بیا هم حکومت خلکو ته وایي چې د ورځې تاسو یو پیره راوتی شئ او اکسرسایز له خو چې کله اکسرسایز له وځئ نو تاسو کوشش کوئ چې د بل کس سره لاس نه میلاوهئ، تاسو په منځ کې 2 میټره فاصله ساتئ، او چې که څوک بیماري نو پکار ده چې هغه بهر ته نه وځي، او که بهر ته داسې نور چې کوم خلک راوتي نو د هغوی سره داسې ګڼه نه جوړئ، او چې بهر ته کله وځي نو پکار ده چې واپس راشي نو لاس ووینځي، یا د بهر ته وتو نه مخکې هم لاس ووینځي. نو دا اقدامات چې کله څوک واخلي نو د دې سره ریسک پوره کم شي. نو ظاهره خبره د پاکستان کې خو به خلک یریدلي هم وي د دې وبا نه، ځکه چې هلته کې خو پوره انفارمیشن خلکو ته نه رسي، او څومره چې انفارمیشن رسي نو په هغې کې د افسوس خبره دا ده چې څه ډېر پکې غلط انفارمیشن هم رسي. نو اوس به کوشش دا کول پکار دي چې خلکو ته چې دی هغه انفارمیشن ورسي چې کوم صحیح انفارمیشن دی. خلکو له د یریدو څه ډېره وجه نشته په پاکستان کې، چې کوم ښه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان زیاتر پاپولیشن چې دی هغه ینګ دی. نو په ینګ خلکو کې دا بیماري خو لکه کېږي هر چاته، که لوی دی که وړوکی دی، خو ورانیږي په هغه کسانو کې لکه دا څنګه چې په پاکستان کې مو وایو تبه یې ورانه شوله او د هغې نه چې دی نو کس په هسپتال کې داخل شو یا د هغې نه مړ شو. نو دغسې چې دی د بیماري ورانیږي چې په هغه خلکو کې چې یا چانسز د هغې خلکو کې زیات دي چې کوم د زوړ عمر خلک یا هغوی ته د مخکې نه چې دی نو څه بیماریانې د زړه د پړپوسانو، نو په هغې کې چانسز زیات دي. داسې کیسونه پکې هم دي چې لکه څه بیماري ورته نه وي او ینګ وي او هغوی کې هم د بیماري ورانه شي، خو د دې چانسز پوره کم دي. نو خلکو له خیر بلا وجه ډېر یریدل نه دي پکار، خو خپل احتیاط ضروري دی او پکار ده چې خامخا احتیاط وکړي، ځکه چې که یو کس ینګ دی او نور څه بیماریانې ورته نشته او هغه دا خیال چې زما تبه نشي ورانېدلی یا زما ټوخی نشي ورانېدلی، نو ټیک ته چې د هغه چانسز خو کم دي، خو د هغه په کور کې به داسې څوک وي چې هغه ته به څه نه څه بیماري یا د زیات عمر به وي، نو د هغو له پکار ده چې د احتیاط د خپل کور والا خلکو دپاره وکړي، ځکه چې په هغو کې بیا د دې بیمارۍ د ورانېدو چانس زیات دی. ډاکټر صاحب د خصوصا د پاکستان د خلکو دپاره دلته کې چونکې موږ د پروګرام په پښتو کې کوو، دلته د پښتنو دپاره خصوصا بس تاسو د طرفه ایز ا ډاکټر څه میسیج لرئ د خپلو خلکو دپاره؟ خلکو ته خو زما اډوایس دی چې یو خو دا چې غیر ضروري د کور غیر ضروري طور باندې کور نه مه وځئ، که چې څومره درنه کیدی شي نو چې په کور کې نو دې کې سره چانسز پوره کم شي چې تاسو ته دا بیماري وشي، ځکه چې تاسو د هغې خلکو سره په رابطه کې نه راځئ یا د هغې سره ستاسو واسطه نه پرېوځي چې کوم کسانو ته دا بیماري کیدی شي، نو هغه د هغې د دې خبرې بیا چانس نشته چې تاسو ته دا بیماري وشي. دا خو صرف په هغه صورت کې تاسو ته راتلی شي چې کله ستاسو د هغې کسانو سره واسطه راشي یا د داسې شیزونو سره واسطه راشي چې هغه هغوی ټچ کړي او تاسو څنګه هغه ټچ کړي او په هغې باندې یو وایرس پروت وي او بیا تاسو هغه ټچ کړئ، نو چې په کور کې نو دې چانسز به پوره کم شي. خو که بیا هم ضروري شیزونو دپاره تاسو ته وتلي د کور نه، نو چې بهر ته وځئ نو لاس مه میلاوهئ، 2 ګزه فاصله په منځ کې ساتئ. که چېرته یو کس بیماري نو هغه له خو خامخا پکار ده چې کم از کم د 7 ورځو پورې کور کې وي، او که داسې د چا په کور کې یو کس بیماري چې هغه ته تبه وي، ټوخی یا یخنۍ، نزله، زکام، مرۍ خوږ، داسې علامات دي، نو هغه چې کوم بیماري هغه خو د 7 ورځې په کور کې کینی، خو چې کوم دا نور خلک دی نو د هغوی بیا د 14 ورځو پورې دا چانس وي چې یاره دوی دا بیماري بل کس ته ترانسفر کړي. ضروري نه ده چې داسې خو چانس شته دی. نو دلته کې په یو کې حکومت دا وایي چې د چا په کور کې څوک بیماري نو هغه د 14 ورځې په کور کې کینی، نو که په پاکستان کې هم د چا دپاره دا ممکنه وي نو پکار ده چې داسې کوي. دې نه علاوه چې که تاسو ته یخنۍ ووهي یا داسې ټوخی در باندې وي نو چې مخې ته خولې ته ټیشو نیسئ او هغه ټیشو چې دی نو بیا ډایرکټ غورځوئ په یو تیلې کې چې دوباره نه استعمالیږي یا د بل چا ورته اکسس نه وي.
که ټیشو نه وي نو بیا په لاس باندې ټوخی نه دي کول پکار، خو بیا په دې ځای باندې چې ټوخی وشي په دې البو باندې یا د لاس په دې حصه باندې، نو دې خبرې بیا چانس کم دی چې دا ځای به د څه شي سره ټچ شي او هغه به بیا نور څوک ټچ کړي او هغه چې ده نو هغه ته به دې دا بیماري ولګي. نور د دې نه علاوه لاس اینځل خو هر څوک پوه دي چې د 20 سکندو پر لاس اینځلو سره د پوره چانسز کمیږي. هر هغه کس چې هغه ته ټوخی وي، تبه وي او د هغه ته د ساه تکلیف شروع شي، نو هغه چې دی نو پکار ده چې ډاکټر سره بیا رابطه وکړي. که صرف معمولي ټوخی یا معمولي تبه یا یخنۍ ووهي، نو بس صرف پیراسیټامول خوري او د په زیاتره خلکو کې چې دی چې ینګ کسان یې نو داسې ووایه چې تقریبا 90% کې 90 کسان چې دي هغه به په خپله ښه شي، صرف چې پیراسیټامول خوري د هغه سره به یې تبه ښه او په کور کې به ښه شي. ډېر لږ خلک په داسې چې هغوی ته به هسپتالو تلو ضرورت راځي، نو هغې دپاره بس هغوی دې دا خبره په ذهن کې کیږدي چې که د هغوی ساه تکلیف سیوا شي، نو بیا چې دی پکار ده چې دوی د ډاکټر سره رابطه وکړي. ډاکټر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو. د ایم پی نیوز کتونکو سره تاسو خپل ویوز شیر کړل، ستاسو ډیره مننه. کتونکو زمونږ د آګاهۍ پروګرام چې کوم دی دا سلسله به دغسې جاري وي او د ملک نه بهر داسې مستند ډاکټران چې کوم دي مونږ به هغوی تاسو ته په خپل سکرین باندې راولو. د هغوی ویوز چې کوم دي، د هغوی مفید مشورې چې کومې دي، هغه به تاسو سره په خپل سکرین باندې شیر کوو. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें